there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. یا الله موږ ویلی شو د یا الله په ځای باندې چې یو سړی یا علي وایي نعوذ بالله یا بل چاته آواز کوي دا شرک فی الدعا اور شرک فی التشریع دو قسم دے تحلیل اور تحریم تحلیل معنی د چیز حلالول چې دا حلال دی دا یوازې د الله کار دی دا عقیده ساتل چې فلانی دا شی حلال کړی دی فلانی حلال کړی دی دا شرک دی شرک فعلی دی بیا په شرک فعلی کې شرک فی التحلیل دویم شرک فی التحریم دی معنی حرامول او حلالول تحریم معنی حرامول د دې اختیار یو الله سره دی او دا بل چاله ګڼل دا شرک فی التحریم دی نو دا قسمونه د شرک شو مختصر بل باز دے مسئلہ د نفی د علمی غیب دا ډیره ضروری مسئله ده قرآن پاک ځای په ځای دا مسئله ثابتوي چې په غیب یو الله پوه دی او د الله نه علاوه چې څومره مخلوق دی هغه په غیبو نه پوهېږي لیکن قرآن چې دا مسله بیانوي نو پنځو عنواناتو سره بیانوي عنوان نمبر 1 نفی د علمی غیب د ملائکو نه چې فرشتي په غیب نه پوهیږي سورۃ بقرہ کې براشي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا څوک وایي فرشتي وایي دا هغوی علم کمزور ہے دویم عنوان نفی د علم غیب د انبیاؤنا دا با بیان کی چې انبیاء په غیب نه پوهیږي موسی علیہ الصلوۃ والسلام همسا ورزئی دا ورته پته نه راځي چې دینه بمار جوړیږي کسو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مازه ته ودرېږي په کېړه چپلو کې ګندګي لګېدلې لا ورته پته نشته. انبیاء په غیب نه پوهېږي. قرآن کله دا مسله داسې بیانوي چې کله پیغامبر د تمامو مخلوقاتو سردار دی. هر یو پیغامبر د نورو خلکو نه مقام کې اوچت دی. نو دا نور خلک بیا په غیب څنګه پوهېږي؟ آیا سالک وائی علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بن، علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بن، علم موشی کے بود اے ارجمن. د موسیٰ علم د غیب نو غټ پیغمبرو. نو زما او ستا غونته کې د مګکانو علم به څه حیثیت لري؟ د مخلوق نه الله علم غیب چې نفي کوي نو دا 5 طریقې دي. ملائک نه پوهېږي په غیبو، انبیاء نه پوهېږي په غیبو. نمبر 3 نفی علم غیب عن الجن. جن مانا پیرے، پیریان په غیبو نه پوهېږي. حدیث کی راضی پیریان با پورته خطل. قرآن چې کله نازل شو لاره ورته بند شوه. پیریانو خپل جماعتونه په دنیا کې تشکیل کړه. دا ورته پته نه وه چې چېرته قرآن نازل شوی. یو جماعت د پیریانو نبی علیہ السلام سره ملاو شوی دی، هغه قرآن لولي. دوی اورېدلی دی. هغوی واپس ځي. انا سمعنا قرآنا عجبا مرګلو ته وایي مونږ یو ناشنا قرآن واورېده. داسې قرآن مو واورېده چې یهدی الی الرشد، ہدایت کئی کامیابی طرف تا. نو که پیریان په غیب پوهېدی نو ډایرک به راغلي و نبي علیہ السلام خواله کړ. خو پیری په غیب نه پوهېږي. څلورم قسم نفی د علم غیب تمام غیر اللہ، تمام معبود من دون اللہ نه. د الله نه سوا چې د چا عبادتونه شي دي. که هغه انبیا دي لکه عیسایان د حضرت عیسی علیہ السلام بندگی کوي. یہودیان د حضرت عزیر علیہ السلام بندگی کوي.
او که غیر دی لات شو منات شو عزا ټول د غیبونه خالی غیب نه پوهیږي. پنځم نمبر نفی د علم غیب عن جمیع المخلوق. د الله نه علاوه چې څومره مخلوقات که هغه نبی دی که هغه ولی دی که هغه ګټه او که هغه بوټی دی ټول دا غیبونه خالی دي. نماوی علمی غیب الله ځان له ثابتوي مخلوق نه لرې کوي. نو د هغې څو طریقې شوې؟ پنځه. لنډ لنډ وایم ځکه خلک ناشنا دي، کراچۍ خلک هسې هم د ترجمې نه ناشنا دي. اول نه یې ووایي فرشتې په غیبو نه پوهېږي، انبیا په غیبو نه پوهېږي، پیریان په غیبو نه پوهېږي، د الله نه غیر چې څومره معبودان جوړ کړي دي په غیبو نه پوهېږي، ټول مخلوقات په غیبو نه پوهېږي. لنډه وه خبره. دې ته وایي نفي د علم غیب. خدا یاد ساته یو خبره کوم، غیب وایي څه شي ته؟ غیب هغې ته وایي چې اسبابونه بغیر تا ته معلوم شي، دې ته غیب وایي. اسبابونه بغیر یو شی معلوم شي، دې ته غیب وایي. اسبابو سره پټ شی معلومول دا غیب نه دي. ګورې خای لکه نن اسبابو په ذرایعو باندې خلک پټ څیزونه معلوموي، دا علمي غیب نه دی. لکه مثال په طور راځه کېنه، ډاکټران تبه معلوموي، ترمامیټر په ژبه کیږي، وایي ستا دومره ډیګري تبه ده. ولې؟ دی په غیبو پوه شو؟ نه، دی به په غیبو حاله پوهېده چې دا سبب استعمال کړی نه وی. یو خبره. دویم دا خبره چې کله دا شی سبب د استعمال نه مخکې تا ته معلوم نه نو دا غیب دی، خو چې کله تا ته معلوم شو دا اوس بیا غیب نه دی. ځکه بعضې حضرات وایي که نه تاسو دیوبندیان د نبي علیه السلام توهین کوئ، ولې قرآن خو هغله نه راته، دا غیب نه و، اوس وروسته ورته راغی. نه نه، کله چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې قرآن نازل شوی نه و نو دا د نبي نه غیب و، خو چې کله راغی نو اوس غیب نه دی، دا اوس حاضر دی. علمي غیب هغې ته وایي چې اسبابونه بغیر پوهېدل، دا صرف د الله کار دی. زما یو استاد و، هغه قصه کوله چې زمونږ مرګلی و، هغه وی یاره زما عقیده خرابېږي، مونږ تر اوسه دا خبره زوتو او زوتم کړې ده چې په غیب یو الله پوهېږي.
اوس داسې ډاکټران وتی دي چې هغه د مشینګرۍ په ذریعه باندې په خېټه کې نر او ښځه معلوموي، ماشومه معلوموي. دا خو غیب دی. نو هغه استاد منطقي و، الله دې وبخي، هغه غیب نه دی. غیب هغې ته وایي چې تا اسباب نه استعمال کړي او تا ته معلوم شي. دا چې کم په اسبابو په ذریعه باندې یو ځای نه ته بل ځای مونږ خبر معلومو، دا غیب نه دی، دا خو ما سبب استعمال که. غیب هغې ته وایي چې سبب نه یې او ته پوه شي. د دې وجې نه عالمان وایي کمی خبرې تا ته معلومې نه دي او تا ته قرآن کې معلومې شوي، دا غیب اضافي دي. دا مخکې غیب وي، اوس تا ته معلوم شو، اوس غیب نه دی. دا بله خبره زه تاسو کوم، نفي د علم غیب وشو چې غیب باندې صرف الله پوهېږي. بله خبره رد شرک فی الدعا. د دې څه معنی؟ شرک فی الدعا دا معنی چې आवाज غیر الله ته وکړي. قرآن کریم په دغه आवाज باندې رد کوي چې आवाज غیبانه کوي نو الله ته به کوي. قرآن فرمائی کم یو سړی الله نه بل چاته आवाज کوي، د مثال له څاروي دی، د مثال له څاروي دی. کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء. الله نه بل چاته आवाज کول اسبابونه ہٹ کر دا شرک دی، دیتا شرک فی الدعا وائی. مثال په طور باندې یو کس حاضر دی، هغه ته د کارو وای، نو دا د سبب لاندې هغه اوري، اختیاري نو आवाज کولی شي، مالا اوبه راکا، مالا ډوډۍ راکا. د الله صفت आवाज اوریدل دي بغیر د اسبابونه. څوک شته نه خوا کې او ته ورته आवाज کوي، دیتا شرک فی الدعا وای. قرآن فرمائی وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها. ولی بلتا واسی چغا واسی الله نه بلتا ولی چغا واسی. د الله نمونه دی خسته خسته، علم در سره نه، د الله نه غواړه یا علیمو اے اللہ مالا، اے عالم مالا علم راک. مال در سر نہیں، دا اللہ نم استعمال کا یا رزاقو یا رازقو، دا استعمال کا. دا اللہ نہ بل چاہتا چغا. دشمن سر دی مخالفت دے، امداد کول غواړي خپل، نو یا ناصرو یا نصیرو یا منتقمو یا عزیزو یا جبارو یا قهارو، دا یاد کا کړه. الله دې د علماء دیوبند قبرونو باندې رحمتونه وري.
الله جل شانو کم حق هغه دوی ښکارا کړی دی. زمونږ فقها زنانو کې خصوصا او عام خلکو کې دا رواجو می خبر تاویدل نو आवाज وکاو پیر بابا را ورسی. پیر بابا خوار خدا الله ولی د ځان افرود دی دا نه پوهی وا د الله اولیاء څومره غټي خدا نبی نه کته دي نبی نه لاندې درجه کې دي. نو قرآن شرک باندې رد کوي. یو شرک فی الدعاء ده چې आवाज بچاتا کو आवाज به یو الله تکو شارټ کاټ لوایم. بل قسم شرک فعلی ده. شرک فعلی و سورۃ مائده کې راشي. معنا دا داسیو کار چې هغه کار د شرک وي. لکه ما تاسو ته ووي حلالول حرامول چا کار دی؟ د الله. سر ټیټول وچا ته کو؟ الله ته. قرآن دا ذکر کوي چې کم کار مالا پکار دی هغه هم مالا کوي. ګوره څلور خبرې دی یاد ساته. په هغه څلورو کې دو حق دي دو غلطي دي. شرک فعلی کې څلور خبرې دي. یو ده تحریمات الله. دا حق ده. معنا کم شی چې الله حرام کړی دی هغه حرامي. تحریمات الله کم شی چې الله حرام کړی دی هغه حرامي. هغه نشي حلاله دی. دویم تحریمات العباد. زه ورکدي بابا تحریمات العباد سمانا بندیانو یو شی حرام کا دا باطل دا ناجائز دی. کم یو شی چې هغه بندیانو حرام کا هغه به حرام نه ګڼي. نبی علیہ السلام په خپل وایي زه حرامو حلالول نشم اور حلال حرامول نشم. درم نذور الله نظر منختا دا عبادت. منختا کئ دا الله په نوم باندې دا عبادت دی او دا حق کار دی. لکه مثال په تور باندې زه ووایم چې الله زمونږ دا درس کامیاب کی. کدا درس زمونږ کامیاب شي نو زه به فرض کا فلانه خیرات کوم 500 روپۍ به خیراتی ورکم. یا زما دا ورور وایي زه بیمار یم الله دې ما جوړ کړي زه به دیګ راوړم. دې ته نظر وایي. دې ته څه وایي؟ نظر وایي. نو دا نظر که د الله په نوم یي دا عبادت دی. دا څه شی دی؟ عبادت دی او دا حق دی. لیکن دا خبره یاد ساتئ
نظر په وجه باندې کار کیږي نه. ګوره کار چې الله لیکلی کیږي وا که نه لیکلی نه به کیږي. نظر په وجه باندې سالار کولویږي نه. حدیث کې راځي دا نظر الله د دې شومیانو نه مال خرچه کوي، خو چونکې د الله نوم دې یاد کړی دی نو عبادت دی کوه. نور کیږي به هغه څه چې الله ته منظور وي. څلورم نذور د غیر الله، د الله نه علاوه چې څومره څیزونه دي په هغې باندې نظر. دا حرام دی، ناجایز دی. لکه خیراتی څه شی ورکوي وایي دا د حسن صاحب په نوم باندې شو، یا دا د فلانی درگاه نظرانه ده، یا د پیغمبر نظر دی. نو ما تاسو ته وایي نظر خو عبادت دی کنه، او عبادت حق د چا دی؟ د الله. دا ناجایز او حرام ده. د غیر الله په نوم باندې نظر کول حرام دی او دا شی مردار دی. اوس غیر الله څو که نبی وي نو هم که ولی نو هم وجه ما تاسو ته وایي وجه څه ده؟ ځکه نظر عبادت دی. عبادت د الله نه د بل چا حق نه دی. سر ټیټول د الله نه د بل چا ته شرک دی. ګوره الله جل شانه د انسان له یو خصوصیت ورکړی دی چې د ده دا سر یې د ټولو نه بره جوړ کړی دی. د ده دا سر څه شي ته ټیټېږي نه. ګورې کړي خیالي ډوډۍ ده نو لاس یې ولا ورکړی دی چې ډوډۍ بره اوړه خو بره چېرته سر کته نه کې. اوبه دي لاس یې ولا ورکړی دی چې اوبه په لاس کې اله بره اوړه خو اوبو پسې چېرته سر کته نه کې. د دې نه نور تاسو ګورئ څومره حیوانات دي، چرګان دي، پرنده دي، هغوی خوراک پسې سر کته کوي. حیوانات دي خوراک پسې سر کته کوي. ځکه د انسان سر ډېر قیمتي دی. دی الله ځان د پاره کته کول غواړي، بل چا ته کته کول نه وړي. د ده دا سر دومره قیمتي دی، کله د سجدې وخت راغی نو دی به کته کېږي، نور به دی نه کته کېږي، هر څه به ده پسې برخېږي. دې ته وایي توحید. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته څه کسان راغله نبی ته یووی چې مونږ ولیدل چې دا عرب وډیراګانو ته سجدي کوي. غټو غټو ملکانو خپل ته سر ټیټوي. وانت احق ان یسجد لک، مناسب ده چې مونږ تا ته سجدي وکړو. هغه وډیراګان خو تا نه ډېر لر دي، ته خو ترې ډېر ښه یې، نو مونږ به تا ته سجده وکړو که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کې څه وایي چې زما په شریعت کې سر د الله نه بل چاته ټیټول نشته.
لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن او كما قال الاسلام. که زما په شریعت کې دا گنجاش وې چې دا الله نه بل چاته سر دې کته شي، نو ما به حکم کړو ښځو ته چې کورونو کې خپلو خاوندانو ته سر کته کوي، لیکن نشته، ته اجازه نشته. نو دې ته شرک فعلی کار دا شرک به هم نه کوي. ګوره ښا شرک اعتقادي عقیده به هم نه ساتي د شرک، او کار به هم د شرک نه کوي. الحمدلله زمونږ دا اداره د زنانو د عالماتو اداره ده. نو تاسو ته هم درخواست دا ده چې د هر قسم شرک نه ځان وساتئ. اکثر دی بوډاګانو ناپوهی په وجه باندې الفاظ هم خطایي، ناڅاپي وښیږي، مدي بابا را ورسېږي، پیر بابا را ورسېږي. دا کوم قسم شرک شو؟ شرک فی الدعا. आवाज بچا تکو یو الله تکو. اوس پدې کې یو دا خبره ده، بنا د شرک فعلی دا ولي کوي، بنا د شرک فعلی، بنیاد د شرک فعلی. شرک فعلی معنا کار د شرک کنه. سوال ذهن ته راځي چې دا اخري ولي کیږي. د دې یو خبره چې هغې ته برکت وای. د شرک فعلی بنیاد اور منشا برکت ده. کله چې یو شي کې دی برکت وګاڼه چې دی مالا برکت راکوي، نو بیا به ستا الله څخه خوځي. نو برکتی هم یو الله دی. نفی شرک فی البرکت. تبارک الذی بیده الملک. برکت والا څوک دی؟ الله دی. کله چې ستا دا عقیده جوړه شوه چې برکت صرف الله اچوي، ستا بیا بل چاته نه سر ټیټیږي، نه بیا بل چاته د آواز کولو ته ضرورت راځي. خو که ستا دا عقیده وي چې دا پیر برکتی دی، دا یو غټ درګاه برکتی دی، نو بیا به ته خامخا ورته سر ټیټوي. اول نه دا عقیده جوړه کوي چې برکت صرف الله اچوي. اکثر په زنانو کې دا عقیده ای پخوا به دا عقیده وه چې فلانه روزي باندې اړو ته لاس که، کندو ته لاس که، نو ګورې دا بې برکته روز ده. سورت مائده کې به راشي انشاءالله. چرګ به دو زیړې هګۍ واچوله، ابه یې په اوړو کې کېښوده. وی دا برکتي ده چې دا په اوړو کې پرته وي، نو اوړه زر نه ختمېږي. دا ماشوم یریږي، سر ته یې لور کېده، سر ته وسپنه کېده، بیا یریږي نه. دا شرک فعلی دی، دا کار د شرک. دا ځکه وایم نارینهو ته پته نه اکثر بهري
زه کله کله درس کې وایم الحمدلله زموږ درس د الله فضل سره غټ درس دی. کله کله زه خپلو مرګلو ته دا وایم چې داسې نه چې زموږ دا درس په دې جومات کې بس دلته پاتې شي، دا کور ته یوسئ. چې قرآن مونږ وایو عقیده زموږ صحیح شي، نو چې عقیده صحیح شو نو ستا عمل هله کار کوي. نو شرک فی البرکت دا معنا چې برکت اچون کې صرف الله دی. دا عقیده وساته چې برکت یو الله اچي. مبارک کېدلی شي، مبارک معنا برکت چې پچا کې اچولی شی دی. نبی مبارک دی، عالم مبارک دی، استاد مبارک دی، لیکن مبارک نه دی، برکت اچون کې نه دی. نو چې کله ستا دا عقیده جوړه شو چې خدایا برکت تا اچوي، نو زه بل چاته ولې چغې وباسم؟ بله خبره اصناف المشرکین دی. اصناف المشرکین بے اعتبار معبودہم، یعنی قرآن کی چا سره شرک شوی دی د هغې اقسام چې خلکو زمانو کې د خدای سره څه څه څیزونه شریک کړي دي د هغې بیان. نو دا یو څو قسم دي، دې ته اصناف المشرکین وایي چې څو قسم مشرکان د چا الله سره شرک جوړ شوی دی. نو کنن زمانه وګوري کنه نو خو هر شی نعوذ بالله مونږ الله سره شریک کړ دی. لیکن قرآن کریم د دې نه غټ غټ ذکر کوي. د ونو عبادت شوی دی. نمبر 1 ونه، لکه حدیث کې راځي یو ونه وه خلکو به د هغې عبادت کو. بیا صحابه هغه ځایونه ووښکله. د ګټو عبادت شوی دی. د اور عبادت شوی دی. د نور عبادت شوی دی. د سپوږمۍ عبادت شوی دی. د ستورو عبادت شوی دی. د قبرونو عبادت شوی دی. د بوتانو عبادت شوی دی. حیواناتو د سقي عبادت شوی دی. بني اسرائیلو د غوا عبادت شوی دی. د مار عبادت شوی دی. د ولی عبادت شوی دی. والا نهر گنگا هندوستان کې یو کلی دی.
قرآن په دې ټولو باندې رد کوي. چې د الله سره هیڅوک شریک کیدی نشي که هغه نبی وي که ولی وي. د ټولو نه اوچت خلق انبیا دي. قرآن به بیانوي چې انبیاو आवाज بل ته کړ دی. ګوره لوی قسم شرک هغه شرک بالانبیاء دی، نعوذ بالله. چې خلق پیغمبرانو ته سجدي کوي لکه عیسایانو، یهودیانو، پیغمبرانو ته سجدي کولی. دارنگی مشرکین بالکواکب ستورو ته سجدي کولی، هغې به رد وکړي. مشرکین بالملک فرشتو ته څوک عبادت کوي، په هغې به رد وکړي. مشرکین بالجن چا چې جناتو ته عبادت کوي، د هغې به رد وکړي. دا اقسام د شرک. دویمه خبره ما تاسو ته سنت کړې وه، خاچو کې حدیث سره تعلق ساتي به پرېږدو ځکه موږ قرآن کې لګیا یو. نو قرآن کریم اصل مقصودی مسله توحید او د توحید مقابل شرک مختصر انداز کې موږ بیان. بل خبره قرآن ته اوس دننه راځو. قرآن کریم کی پرون مونږ ویلو چې 13 سپارې دي، 13 جزء ورته وایي. او سورتونه قرآن کې یو سل او څوارلس دي. یو تحقیق مطابق ځکه چې فریق اقوال سوا دي، یو تحقیق دی او یو قول دی. اگر چې په دې قول باندې کلام هم شته، ګورئ ښه آیاتونه د قرآن 6,600 دي. په دې کلام شته، خو زه دغه قول مطابق تاسو ته خبره کوم. دا نه وایم چې دا خبره یا صحیح ده یا غلطه ده، یو قول شته. د دې مطابق د قرآن آیاتونو تقسیم دا ولیکئ، دا ډېر ضروري دی چې دا قول شي
چې د قرآن آیاتونه 6666 شینو د هغې تفصیل داسې دی. زر آیاتونه د وعدی دي چې دا به در کوم، دا به در کوم، دا به کوم. زر آیاتونه د وعید دي، یرا قرآن کې زر داسې آیاتونه دي چې پاغي کې یری بیان دی. زر آیاتونه دي د امر، چې په دې کې دا حکم دی چې دا وکا، دا وکا، دا وکا، دې ته امر وایي. زر آیاتونه د نهی دي، یعنی زر آیاتونو کې دا دی چې دا به نه کوي، دا به نه کوي، دا به نه کوي. زر آیاتونه د نهی شو. زر آیاتونه د مثال دي، مثالونه پاگی کی پیشی. او زر آیاتونه د قصص دي، قصی، واقعات. سل آیاتونه پکې د تسبیح دي، سبحان الله، الحمدلله. دونیم سو آیاتونه پکې د تحریم دي، چې دا حرام دي، دا حرام دي، دا حرام دي. دونیم سو آیاتونه د تحلیل دي، چې دا حلال له، دا حلال له. شپږ شپېته آیاتونه د دین علاوه دي. دی تحقیق مطابق دغه تعداد جوړي. بل د قرآن کریم اصول دا ولیکئ. چې هغه مرکزی مسائل قرآن دی. د ټولو نه اول اصل توحید دی. دویم رسالت دی. دریم معاد دی، قیامت. څلورم احکام دي،
علم الاحکام، علم التوحید. پنځم علم القصص. شپږم علم السلوک، اعتماد په الله، ډاډ په الله، توکل په الله. دا یو بل خبره ده چې د فهم په اعتبار سره اور مضمون په اعتبار سره قرآن څلور حصے دي. ټول قرآن څلور حصو باندې تقسیم دي. اوله حصہ نه، دا یو خصوصیت دی. دا څلور واړه حصے الله شروع کړي د په الحمدلله سره. څو حصے شوي؟ څلور. حسین علی رحمت الله علیه قول دی. مونږ مخکې ویلي په پاکستان کې چې قرآن خدمت ډېر کړی دی، د دریو کسانو کړ دی. شیخ حسین علی، عبید الله سندھی، احمد علی لاہوری. دا زما درې وړه استادان دي بالواسطه الحمدلله. نو د قرآن فهم په اعتبار سره قرآن څو حصې شو؟ څلور. او هر یو حصہ الله په الحمدلله سره شروع کړ. او الحمدلله توحید دی. اوله حصہ د الحمدونه شروع ده تر سورت انعام پورې. کوم ځای پورې؟ سورت انعام پورې. پدې کې څلور سورت دي. دی څلور وړو سورتونو کې یو مسله ده، غالبا زیاته مسله ده لا خالق الا هو. دې کې کومه مسله بیان شو؟ لا خالق الا هو، توحید فی الخالقیت. الخالق لكل شيء هو الله. ہر شی پیدا کون کے یوازی اللہ دے. هو الخالق لكل شيء. دا څلور قرآن ګران نه دی دومره. ګوره سورت فاتحه نه تر سورت انعام پوری کومه مسله ده؟ دا د چې پیدا کون کې د هر څه الله دی. اسانه ده کنه؟ څلور سورتونه دی. دویمه حصہ د سورت انعام نا تر سورت کاف پورې لا د دې هم شروع
دا الحمد لله سره شیدا سورة انعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دا څومره ایسا شو دویما پدې کې 12 سورتونه دي. څو سورت دي؟ 12. هغه سورت کاف پورې ده. دې کې یو مسئله بیان ده. لا رب الا هو، لا رب الا هو، ساتون کے سرستا اللہ دے. مخی اسی کی ہوئی چی پیدا ماکڑے نو دی اسی کی وائی چی ساتم دی ہم زگورے، ساتم دی ہم زگ دی تا توحید فی الربوبیت. ترائم حصہ د سورت کاف نہ شروع دا. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورت کاف نہ تر سورت سبا پوری دا. دا د شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه طریقه وا. هغه دا تاییدونه ډیر اړول. سورت کاف نا سورت سبا پورې پدې کې 14 سورتونه دي. څو 14 سورتونه. پدې کې دو مسئلے بیانېږي زیاتې. یو مسئلہ دا بیانېږي لا مبارک الا هو، برکت والا صرف اللہ دے. برکت سو کا چاہی؟ اللہ چاہی. نہ پیغمبر برکت اچولے شی، نہ ولی اچولے شی، نہ بل سوک برکت اچولے شی. برکت اچھی نو اللہ اچھی. سوک اچھی؟ اللہ اچھی. دویم مسئلہ پدی کی رحمانیت دے. رحمانیت او د برکت یو معنا ده. رحم جی پتا کئی معنی اللہ کئی درمانے. څوک اللہ رحم کئی، بل څوک نشي کوله. نو گویا کې پیدا ما کړلې ساتم دې زه نو برکتی کوم دیوم زه سړیا. داسې نه چې تانه لار خطا شي. څلورم حصہ سورت سبان والا الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا. سورت سبانا تر والناس پورے دی کی یو اتیا سورتونه دي. څو سورتونه دي؟ یو اتیا. دی کی دو مسئلے بیانی. د دوړو مسلو راجا یوی ته ده.
چې لا شفیع الا باذن الله. بس لا شفیع الا باذن الله. سفارش د الله د اجازه نه بغیر نشتا. او سفارش وکړو کلا کیږي وکلا قیامت کې. نو دویم مسله پدې کې قیامت ده. قیامت کې سفارش کیږي خو سفارش به چا په اختیار کیږي؟ د الله په اختیار کیږي. د الله نه اجازه نه بغیر سفارش ته شفاعت او سفارش قهري وای. چې په الله پاک زورور څوک نشته چې سفارش وکړي. ګوره یو منټ کې تاسو ټول قرآن وایم. سورت فاتحه نه سورت انعام پوری وی چې پیدا کوم دي زه. انعام نه تر کاف پوری وی چې ساتم دي زه. کاف نه تر سبا وی چې برکت تا تدر کوم زو. سبانا تر آخر پوری ہوئی چی تا دا پارا با شفارشی مقرروم زو. نو بیا چاہتا ہو چگی باسی زو پیدا ماکڑی ساتم زو برکتی کوم زو او تا چگی بلتا ہو باسی. ازمونگ یو نکو ډیر مشهور سڑے ہو. زما استاد هغه قصه کوله یو طالب داغه نه اجازه غوښتله چې بابا دې کلی نظم بل کلی ته سبق په خاغه د مدرسې نه وي. نو هغه بابا ورته وی طالب ولې زی سبق نشته؟ وینا سبق خو وافر ډیر دی صحیح دی. ولی ډوډۍ نشته؟ اینا ډوډۍ خو ډیره ده. نو ځای نشته؟ نو ځای هم ډیر دی بابا خو زما. نو بابا زموږ نیکه شاعر وو هغه فلانیا سبق وافره ډوډۍ وافره ځای وافره نو بیا زمانہ چرته زی کافره. بیا زمانہ چرته زی کافره. نو الله پیدا ماکړي ساتم دي زه برکتی کوم دیزا سفارشی در تزم مقرروم نو بیا مانا چرتا اوڑی کافرہ. لا الہ الا اللہ شو. نو قرآن لا الہ الا اللہ شو. ادا گورے نمون جدا دی یاد ساتھ آئی. سو کرتا توحید او سنت وائی. سو کرتا سوائی اللہ نہ کیدو یقین دو مخلوق نہ کیدو یقین. اللہ نہ کیدو یقین نہ مخلوق نہ کیدو یقین دا توحید دے. دا پیغامبر پا طریقوں کی کامیابی دا سنت. اہلی تصوف پیران حضرات دی ورطا نفی اس بات وائی. نفی لا الہ اس بات الا اللہ توحید. آؤ بعضی خلق ورتا توحید اور رسالت وائی. توحید اور رسالت توحید اور سنت اللہ نہ کہہ دو مخلوق نہ کہہ دو دارنگی دا اللہ حکمنا نبی طریقہ دا ټول شے یو دے مقصد یو دے. قرآن ټول دا خبر بیانی چی لا الہ الا اللہ. نو قرآن کریم څلور حصے شوي او ټولو حصو کې غټي غټي دغه مسلې توحید دی. پاو سات دمو کوي مال بغیر چنو نه چي او پیاله ولېږي.